بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. یسبح لله ما فی السماوات وما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. د الله پاکی بیانوي هر هغه څه چې په اسمانونو او پزمکه کې دي. هغه بادشاہ دی، پاک دی، زبردست دی او د حکمتونو خاوند دی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هم هغه دی چې په امیانو کې هم داغوی نه یو رسول راپور تکړو چې هغوی ته داغو آیاتونه اوروي، داغوی ژوند پاکوي او هغوی ته د کتاب او د حکمت خبري خي. حال دا چې د دین مخ کې هغوی په ښکارا گمراهۍ کې پراته وو. واخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. او د دې رسول پیغمبري د هغه نور خلکو د پاره هم دا چې اوس لا د هغوی سره ندي میلاو شوی. الله زبردست او حکیم دی. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا د الله فضل دی چې چاله خوخوي هغه لې ورکوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. په کوم خلکو چې د تورات بار کې خوده شوی وو خو هغه بار اوچت نکړو. داغوی مثال داغه خر پشان دی چې پاغه باندې کتابونه بار کړی شوی وي. د دین هم زیات خراب مثال داغه قوم دی چې هغوی د الله آیاتونه دروغ ګڼل دي. داس ظالمانو ته الله هدایت نکوي. قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. دوی ته وایا اے هغه خلکو چې يهوديان جوړ شوی کچری تاسو په دې غاوره چې په ټولو خلکو کې بس یوازې تاسو د الله دوستان یې نو د مرګ آرزو کړئ. کچری تاسو په دې خپل خیال کې رښتینی یې. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. لیکن دوی به هرگز د دې آرزو نکړي په سبب دا خپل هغه عملونو چې دوی کړی دي او الله دا ظالمان خپې جنې. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. دوی ته وایا چې د کم مرګ نه تاسو تختای هغه به خامخا تاسو لرازي. بیا به تاسو د هغه خدای مخ ته پیش کړی شئ چې هغه په پټه او په ظاهره عالم دی. نو هغه به درته هغه هر څه وخی کم چې به تاسو کول. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی، کله چې د جمعې په ورځ
د مانزه د پاره आवाज وکړي شي نو د الله ذکر تمن ډکړي او اغستل خرڅول پرېګ دی دا ستاسو د پاره زیاته بهتره ده کو تاسو پوهیږئ فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بیا چې کله منځ پوره شي نو پزمکه کې خوار شي او د الله د فضل تلاش وکړي او الله ډېر ډېر یادوي شاید چې تاسو ته کامیابی نصیب شي واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين او کله چې هغوی تجارت او لوب تماشا ولیدا نو هغه ته منډه کړه او توی ولال پرې خو دی دوی ته وایا سچې د الله سره دی هغه د لوبي تماشه او تجارت نه بهتر دی او الله د ټولو نه بهتر روزي رسان دی